چې کله فاطمه رضی الله تعالی عنها بیا وفات کېده، د وفات واقع هم ډېره عجیبه ده، ډېره عجیبه واقعه ده. علي رضی الله تعالی عنه د سهار لمونځ وکړو په جومات کې، ذکر و اذکار یې وکړو، نو چې د جومات نه کور ته راغی که نه نو ډېر عجیبه حالت یې ولیدو. فاطمه رضی الله تعالی عنها یو طرف ته کپړې راسیارې کړي، کپړې هم مینځي، جامې راټولې کړي دا مینځي، دلته یې ځان ته میچن هم لګولې د دانې ځان تېښې دی چې میچن څه کړي اوړه جوړ کړي، دلته کې ځان ته جارو مې ایښې ده چې ځایونه زر زر را جارو کړي او پاک کړي. علي رضی الله تعالی عنه حیران شو، فاطمه نور کله خو مې چېرته داسې نه دي لیدلي، سهار ټایم دی، ټول کارونه دې په یو ځای شروع کړي دي، کپړې دې مینځلو له راغستې دي، میچن دې م لګولې دانې وړې کوي او دارنګې جارو دې م راغستې کور ټول صفا کوي، خیر خدای ولې دا چل دې راغستی دی؟ فاطمه رضی الله تعالی عنها وفرمایلو وی علي زما سره ټایم لږ دی، زر زر کارونه ځکه کومه، زما سره ټایم لږ دی، کارونه ځکه زر زر کومه. علي رضی الله تعالی عنها ته وخندلې، فاطمه دا ته څه وایې، څنګه ټایم در سره لږ دی، دا ته څه وایې؟ وی علي ما بیګا شپه خوب لیدلی دی، بیګا د شپې مې څه لیدلی دی؟ خوب مې لیدلی دی. زمونږ کره نبي علیه صلات وسلام راغلی په ما پسې ګرځي، کله یوې کوټې ته ځي او کله بلې کوټې ته ځي، زه ورله راشم لاسونه دې تاو کړمه، بابا ته زما نه تلی زه دې پرېښې یم، دومره موده وشوله، زه ګوره زه دې پرېښې یم ته رانه تلی. زما بابا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم په خندا شو، ما ته وایي چې فاطمه په تا پسې راغلم، تا د ځان سره بیامه، تا د ځان سره بیامه. نو علي رضی الله تعالی عنه ته وفرمایله وایي صرف دا خبره یې درته کړې تا ځان سره بیام، نو دا خو خوب دی، دا خو څه دی؟ خوب دی. نو فاطمه رضی الله تعالی عنها ته وفرمایل وایي نه علي بله خبره هم کړې ده که نه، بله خبره یې هم کړې ده. وایي څه یې درته وي؟ وایي ما ته وایي چې فاطمه نن خو دې روژه نیولې ده، خو پېشمنۍ دې په څه څه کړې، څه دې پکې خوړلي دي، روژه دې په څه نیولې ده؟ وایي ما ورته وایي چې بابا صرف 2-3 کجورې مې خوړلې، یو ګوټ اوبه مې څښلي دي، په دغه کې باندې روژه یم، نور څه شی نه و د علي په کور کې نو په دې مې روژه نیولې ده. نبی علیه صلات وسلام راته وفرمایلو چې پېشمنۍ دې د علي په دسترخوان کړی دی او په روژه ماتې به دې زه په دسترخوان انتظار کوم، روژه ماتې به ما سره کوې، زه به ستا په انتظار یم، زه به ستا په انتظار یم. فاطمه رضی الله تعالی عنها زر زر کارونه وکړلو او په آخر کې لاړه په خپله یې ولامبل، غسل یې وکړو، غسل یې وکړو وی لامبل، چې وی لامبل ځان ته یې کټ سم کړو، په هغې کې سم لاسته، چې په هغې کې سم لاسته. علي رضی الله تعالی عنه ته وایي راشه علي ما ته ودرېږه، زه درته یو څو خبرې کوم، زه درته یو څو خبرې کوم. وایي دا زما 3 وصیتونه دي، دا د ځان سره که ښه علي. علي رضی الله تعالی عنه ته فرمایي وایي فاطمه وایه راته څه راته وایي؟ وایي علي اول وصیت مې درته دا دی چې زه مړه شمه که نه نو کوم ځای چې د نکاح خوښه یې هلته وکړه، خو چې ښځه دې نیکئ، د نیکې ښځې سره پس زما د مرګه نکاح وکړه، چې کوم ځای دې خوښه یې ځان له نکاح وکړه، خو نیکه بیبي ځان له وکړه. دویم وصیت مې درته څه دی؟ وایي دویم وصیت مې درته دا دی که نه چې کله دې دویمه ښځه وکړله که نه نو دا یو کم 10 ورځې د خپلې ښځې سره تېروه، خو دا یو ورځ زما بچو حسن او حسین له ورکوه، 10مه ورځ دوی له ورکوه، ځکه دوی له ګورې د مور او پلار د دواړو مینه پکار ده، د دواړو مینه پکار ده. علي رضی الله تعالی چې دا خبره واورېده د سترګو نه یې اوښکې روانې شوې، روان شو ته فاطمه بس که ما ته نورې خبرې مه کوه، بس که بس که. فاطمه رضی الله تعالی د شا غاړې د څادر نه راټینګ کړو، وی علي چې اخرې ټایم شو روان رانه شوې، چې اخرې ټایم شو ما نه دې سترګې واړولې، ما ته خو لږ ودرېږه که نه، لږ راته ودرېږه. علي رضی الله تعالی ته ودرېدو، نو په دې کې حسنینو اواز وکړو. علي رضی الله تعالی ته فرمایلو وی بابا زمونږ مور چېرته ځي؟ زمونږ مور وایي زه ستا نه ځمه، نو بابا زمونږ مور چېرته روانه ده؟ فاطمه رضی الله تعالی ته فرمایلو ای حسنینو، ای حسنه، ای حسینه، لومبی لاړ شئ په خپل بابا باندې سلام ور واچوئ، د هغه روضې ته ودرېږئ او وایي چې زمونږ مور در باندې هم سلام کوي، د کور رایستلو، لاړ شئ د بابا روضې له خو لاړ شئ هلته به سلام ور واچوئ بیا راځئ. حسن او حسین رضی الله تعالی چې لاړه که نه او د نبی علیه صلات وسلام مبارکې روضې ته ودرېدلو او سلام یې پرې ور واچو، او زمونږ مور هم په تا باندې سلام اچوي، زمونږ مور هم په تا باندې څه کوي، د روضې مبارکې نه ورته آواز وشو، وی زما نوسو په ما باندې سلام هر ټایم اچولی شئ، لاړ شئ مور ته خو ودرېږئ، د هغې مخ په د نن نه بعد بیا ونه نه، بیا به ونه نه. حسن او حسین رضی الله تعالی رامنډه کړه، واپس رالو. نو درېیمه خبره
دریم وصیت چې فاطمه رضی الله تعالی علي رضی الله تعالی ته کوي کنه ډیر عجیب وصیت دی ډیر عجیب خبره ده. وی علي ستانه یو شی غواړم نن